ستاسو د سوات راغلی وم بر شاور کې مې پروګرام د شپې راته سار اطلاع مې لو چې مور مو ناجوړه ده او پېښور ته مې بوله ما د دې ځنه ګاډی سټارټ کو زه لاړم د بود ورځ وه شپه مې ورسره وکړه ما چې حالاتو ته وکتل مې زما مور مېلمنه ده نو ما د جمعرات په ورځ باندې د مازدیګر منځ وکړو بیا مې دوه دعا وکړه بیا الله کو زما د مور تا ته علم په مبارک کې وي چې دا به صحتمند کېږي ژوندی به وي نو دې له صحت ورکړي چې مونږ یې کور ته بوځو او که نه دا ستا په علم مبارک کې مېلمانه یي نو بیا یې د جمعې ورځ نصیبه کړه نو زه لاړم مولانو طالبانو زه لاړم ما خپلې مور خپې راواغستې او ما ښکل کړې سینه باندې مخ باندې مې راکړه او زه رالم د هغې نه ما ته پته وه ما ته ډاکټرانو وویل دا لږه لحظه کې به دنیا نه ځي نو ما مې روڼه کېنول چې زما مور وفات شو 15 کسانو ما ته ټلیفون د مکې مکرمې نه وکړو چې ستا مور له مونږ عمره وکړه ویښ یې کودی 1 کروڑ درود شریف د پېښور نه ما ته چا وي مونږ ستا مور ته هدیه کړو نو ما مې روڼه کېنول چې ستاسو بزنسمیني ستاسو پراپرټي کارآمد ده کو ما فقیر مولا دا مولایي کارآمد نو زه خوشحاله یم په دې باندې او زه دا دلته راتګ خپل سعادت ګڼم نه په مولانا ملازه خېجو ما ورته ویلو زه به اس راځم زه د ده سره په نظریاتو کې ملګری یم پوخ نو زما ورسره طبع لګېدلې ده بهرحال ما معذرت کړی و ډېر علما ستر علما راځي او زه خو داسې د اجري ملا یم چې ډېر په خبرو مبرو د علمي نکتو باندې نه پوهېږم په دې اجري په باز ډېر پوهېږم نو مې زه به نه راځم او مولانا وي نه ته به راځې زه د یو تاجر پلار زوی یم زما پلار غټ بزنسمین و الله دې له صحت ورکړي زما وروڼه غټ تاجران دي زما نه دوکان شته نه زما پراپرټي شته نه زما کاروبار شته په زما دا کار او زه به د خپل کار خوشحاله یم